मुसीबत आने वाली है, तेरे बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। ज़ोस आगाए अखलाक शरीयती से अब्तदावात पर कौम सगार शीख पलो ख्यालात व इजहार दवा की जनाब अखलाक आगा। بر محمد و آل محمد سلام. جمعش بعد شهدا و حوادث را روخانه پروگرام ده خاموشی نده بکار داغ شهدا و روح خوشلالی ده پارا جامع سر بلند و سلام هستم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بر محمد و آل محمد صلوات. طول نوال دلیک من خیلوکا مشتان جوانان اساتذه کرام شکر یاد کو تاغوی د شهدا و یاد منو کالی د پارا تعظیم شان پروگرام منعقد کړلو. دعا کوو چې خدای د قوم ته دغو شهداو نه خدای خپله برخې نصیب وګرځولې کړي. او بیا شکرګزار یو چې یو داسې قوم محسن قوم دی چې هغه خپل شهداو نه په ویروي بقول رهبر موثق چې د شهداو یاد دا یا شهادت نه کم نه دی. یقینا دا کار زینبي دی چې موږ خپل شهداو هغه وینه د هغوی مسلوبیت هغه ټوله دنیا ته وښیو. خبرې ډېرې ښکلې وشولې. صرف دوی د جمعې تاسو خدمت کې عرض کوم. ما سوشل میډیا کې ایر کړی و یوم معلم، یوم استاذ و یوم مزدور دا ټولې دنیا کې منو کېږي. یوه ورځ مزدور په نامې دی څه ټوله دنیا ګویا ودرېږي دغې خبرې ته چې پکار دی مزدور احترام وشي. یوه ورځ چې د دې دپاره چوټی وي یوم استاذ ټیچر دی چې دنیا ته وښیي چې استاد څوک دی. خو به یک وخت هم دوی د یوم معلم احترام نه وساتلو و هم د یوم مزدور احترام نه وساتلو. روایت د حده پورې رسولان نه راغلی دی چې مزدور احترام په باره کې چونکې کمې خبرې دې حوالې سره وشوې. اعطوا الاجیر اجره. مزدور کله تاسو مزدوري کوي هغه ته اجر ورکړه. هغه څه کومې پیسې تاسو کېږي هغه ورکړه. قبل ان یجف عرقه مخکې د دې نه چې هغه بدن باندې خویلا وچه شي. یعنی دوره پیغمبر د مزدورۍ باندې حساس دی چې مخکې د دې نه چې هغه بدن باندې خویلا وچه شي ته هغه د خپل اجر چې که ورکړه. یا روایت د شاه سره دی. دا روایت هغه نه سنګین دی. من ظلم اجیرا اجره. چا که چیرې یو مزدورکار سره ظلم وکړو اجر یې نه ورکړو کار یې ته نه واخیستو خو پیسې یې نه ورکړې احبط الله عمله وحرم علیه ریح الجنه. څومره څه نیک عملونه یې کړي دي خدای ټول ورته ضایع کړل دې وجې نه چې مزدور ته یې اجر نه ورکړلو. و جنت خوشبوی 500 میل باندې دی. رسول الله چې 500 میل باندې هغه خوشبوی دیني حرامه دی. اندازه لګوه چې خولي اجر نه ورکړي یغه اعمال ضایع د جنت خوشبوی ولې حرامه دی. نه یې دغو به څه ول وي دغې کسبخانې چې درې مزدوران یې ذبح کړله قتل یې کړله دغو به څه حال وي. و دې سره سره چې د استاد کوم عظمت دی چې هغه بیان شولو. اکثر ټیچرز حضرات هلته موجود یو چې پیغمبر خپله به عنوان یو معلم دنیا ته راغلی دی. امام خمینی به کول چې ټیچینګ شغل انبیاست. شغل د انبیاو شغل مشغله هغه ټیچینګ دی هغه درس دی هغه تدریس دی. لذا دا یو پیغام زه سوال درته کوم چونکې نن ډیجیټل منبر یې داسې لاس کې دی
یو کوشش وکړئ چې خوف زړه نه وباسئ. خوف سره زندگی نه کېږي. ټولې دنیا ته وښایئ چې دا سکول نه دی، دا کسبخانه دی. دا وښایئ دنیا ته. دا باندې موږ داسې خاموشي په کار د اختیار نه کړو. دنیا ته وښایئ چې دا یو وحشي قوم دی، ځناور قوم دی، درنده قوم دی. ویلې سوشل میډیا نن سبا بهترین پلیټفارم دی موږ دپاره. زه دا یوه جمله درته استعمال کوم. سهار شو ویلې دی ښکلې جمله دی، کربلا حوالې سره دی. چې کربلا یو باب نه دی، یو چپټر نه دی، 2 بابونه مشتمل دی. آنان که رفتن کار حسینی کردن و آنان که ماندن باید کار زینبی انجام دهند. هغه چې لاړل یعنی عباس و حسین، اکبر و حبیب ابن مظاهر، هغوی حسینی کار انجام کړل. هغوی کار وینه وه، هغوی کار فداکاري وه، هغوی کار ایثار و. و آنان که ماندن، چې کوم پاتې شول هغوی شهیدان نشولو، باید کار زینبی انجام دهند. په کار د هغه ورمنې زینب ته شربی دربار کې خطبه ورکړي، حسین دنیا ته وښیي. نن ما داسې نه واجب دی چې دغه ورو وینه ویل کړله. نو مونږ شی واجب دی چې دغه وینه دنیا ته وښیي چې د مظلوم وینه تاله شوې ده، د استاد وینه تاله شوې ده، د مزدور وینه، د اجیر وینه تاله شوې ده. نن که دا سکول تاسې کس وئ یو بهترین طریقې سره جوړ شوی دی، دغه کې د مزدورو خویلا دی. نن که تری منګال کې سکول و هغه کې د مزدور خویلا وه. لعنت وي تاسو باندې، تاسو کردار باندې لعنت وي. زه به دا جمله استعمال کوم چې یزید صرف د حسین قاتل نه وکړو، اسلام یې بدنام کړلو. چې نن کفار موږ ته دا پیغور کوي چې قاتل یې تاسې مسلمانو نه وو. څه څه دی خبرې ته؟ دغه څه دی نن ملک بدنام کړلو، دا علاقه یې بدنام کړله، دنیا ته یې موږ بدنام کړلو چې پښتون هغه قوم دی چې هغه د استاد قتل کوي، هغه د اجیر قتل کوي. تاسې خو ملک بدنام کړلو، تاسې ملک رسوا کړلو، تاسې یورپ کې امریکې کې کفارو په مخ کې موږ ذلیل کړلو، شرمنده مو کړلو. چې هغوی به موږ په باره کې څه وایي چې دا کوم قوم دی چې دا استاد ذبحه کوي. خو یاد وساتئ ډیجیټل منبر نه دنیا ته دا وښیئ چې دوی سره مو تعلق نشته دی، دوی سره تعلق کربلا نه بعد مو کاټ کړی دی. ریاض هغه ته وویله چې دا د هندان اصل دی، کار د حمزه بزرګوار قاتل سره یې زړه بسلې څه د څه کار و. دا هغه نسل دی، دا هغه نسل دی. سوچ کوئ دغه جملې ته ښه سوچ وکړئ. پړه لکه اجتماع یوي د 10 مازدیګر متا میمونه دی هغه وجې د هغو کوي، خو دغه جملې ته ښه سوچ وکړئ. د امام حسین خپلې خور زینب نه زوړ خط ویلې وغوښتل. دې له خپله سوچ وکړو. داسې وروسته یوه جمله راغلې دی په خپله امام حسین خور ته ویلي دي چې دا هغه ملعونان دي چې دا بدن لباسا نه پرېږدي. د ډېره درنه جمله ده. مګر زوړ لباس وي رغباتو کې ونه کړي. دا تراج والا قوم دی، دا لوټ مار والا قوم دی. خو یاد وساته، سوچ کو جملې ته یاد وساته، ته توره او نیزه استعمالوه، زه به خپلې وینې سره تا ته شکست درکوم. موږ په وینې نشي ستړی کولی. دا کربلا نه پیغام میلاو شوی دی چې وینه شمشیر باندې زوروره دی، وینه هتیار باندې زوروره دی. که چیرې زوروره نه وی، یوه طرف ته 1.5 زره او بل طرف ته صرف د حسین وینه وه. نن وینې څه اثر دی؟ دغې وینې کې حرارت دی. ما ته یقین دی که حکومت موږ انصاف نه وکړو، که ادارو انصاف نه وکړو، والله بالله خدای ذات نه به قسم دی چې دغو 2 کسانو داسې مظلومه وینه دی چې دا ملعونان به دغه وینه به ختم کوي، دا وینه به رسوه کوي، دا وینه به ذلیل کوي. ویلې چې خداوند عالم یوه مظلوم باندې غضب کې رسي. مو ته یقین دی جمعې شپه دی پروردګاره میډیا یې 2 لاس کې، تکا 2 سره لاس کې دی. خو ته زورور خدای لکه څنګه د حسین وینې انتقام زما تا خصي دی. مو تا ته سوال کوو چې دغې وینې انتقام زما یا ته واخله خدایه. یا ثار الله وابن ثاره.
خو یوه ګیله به دا وکړم اکثر پرنسپل حضرات هم موجود یو سوال درته کوم التماس کوم لکه سکرټري اشاره وکړله اخر ایجوکیشن ادارې ته خوا پکار و چې خپل استادانو نه خو تاسې رحم وکړو دا کې خو رحم نشته دی خو کسبان دي ما بله ورځ زیاته واورېدله ما ته پته نشته دی خو شاکر او والي صاحب دا خبره کوله چې زه په وخت سره دغه ایجوکیشن والا کسانو نه پوښتنه کوم چې ما بچي نه 50,000 روپۍ کوم بنیاد نه تاسې اخیستلی څنګه ولې خاموش وو تاسې واقعا تاسې ډېره خاموشي ده کوئ دې حوالې سره که د خبرې مو بعد زیاندار ته بندوم نه یې کوم پکار دی دغو ته مو ودرېږو چې ویرې داسې کوئ اخر دغسې دغه کوم قسم ظلم یې ورسره وکړم چکوال ستور نور څه څوره درندگی وی کړله تو ویلې دغه کسان ته دغه پی ایچ ډي سکالر ایم فیل سکالر ویلې ویر کړلو مهدي نه مو ویلې رحم نه وکړلو سید حسین مو ویلې رحم نه وکړو چې نن یورپ والی ارمان کوي سید حسین ویلې مو کسبانو لاس کې ویر کړلو و شباس کوي خپلې تنخوانې به سوالې وکوي الراشي والمرتشي کلاهما فی النار رشوتخور ځای جهنم دی ځکه چیرې ایجوکیشن ادارې کې رشوت وي نو بیا خو هماغه خبره شوه ځکه چیرې کفر کعبې نه پوسېږي کجا مانند مسلماني بیا اسلام چېرته دی ځکه د دغې ادارې کې دا غول وي ما نه مخکې سکرټري او د اشاره وکړه زه ټولو نه کوم التماس کوم چې دغې ادارې ته التماس وکړو څو دینه ورسته رحم وکړي استادانو باندې که دا شی پیسې اخیستل وي نو به مو هغونه څه ګیله وکړو تاسې رحم وکړئ بس د دوستانو رئیس مو تمام دی بیا یو وارې به دا جمله یا استعمال کوم د قرآن آیات ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین او مؤمنانو تاسې اوچت یوئ خو همت پرېږدته وئ موږ داسې همت نه پرېږدو انشاءالله دغې وینې کې طاقت شته وینې وه چې نه کربلا دنیا ته ځان وښیلو وینې وه چې نه څه دی هغه د مو اهل بیت علیهم السلام پیغام و دنیا ته ورسېدلو وینې کې یو طاقت د هغه دی ظاهرا باقر الصدر چې اولاد دی چې کله یو انسان ډېر خوبیولی شي ډېر ټینګ خوبیولی وي هغه به وینو هغه به اوبو څاڅکو سره بیدروي خو چې یو قوم خوبیولی شي هغه د شهید وینو کترو سره بیدرېږي انشاءالله دا د قوم بیدارۍ یو آغاز ورڅه وشولو و دغې بیدارۍ کې به انشاءالله دور اثر دی چې هغه تکفیري ټوله هغه کسان چې هغه شیو ته کافر واجب القتل لیایي انشاءالله دغه وینه به رسوا کوي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین